السلام علیکم دی وخت موجود ما نظر پوستان بابا شاهین مسلم ټاون 2 کې د ډسپنسری دا او دې ځکه کسی چې تاسو ګوري چې مونږ د پولیو د مخنیوي د مهم افتتاح وکړه نو دا بنیادی کوشش او مقصد او مطلب دا دی چې زمونږ هر فیلډ سره تعلق دی نو دا کام زمونږ دی د دې کام بچی زمونږ دی باید چې مونږ د خپل ماشومان د دې قسم له مسلو نه بچ کړو اوس دلته سوال دا پیدا کېږي چې اکثر اوقات خلک دا تنقید کوي یا دا خبره کوي چې زموږ ته نور سہولتونه نشته نو د دې د مخنیوي لپاره ولې دومره زیات کوشش کولی شي ډېر خلک پکې دا ابهام خوري چې د دې په وجه باندې آبادي چې کوم دی قابو کېږي نو زه تاسو ته دوه واړه او ښکلي دلیلونه در کوم بلکې د دې په شا باندې غټ مقصد دی خو لکه زما خوله واړه ده او خبرې وړې دي نو په دې وجه باندې زه به تاسو ته دغه دوه لوی خبرې وکړم بنیادي خبره دا ده چې لومبي خو د تاسو د آبادۍ والا خبره کوي نو زموږ پاپولیشن گروث هم په تیزۍ سره روان دي چې وسیلې په لاندې روانې دي او خلک سم سیوا شو یعنی کمیږي نه دویم خبره دا ده چې ولې دې دپاره دنیا او پاکستان چې کوم دی کوشش کوي پورې دا مفت و قصاص کې نه دي دې دپاره پاکستان حکومت هم پیسې لګوي دې نه علاوه چې دا کوم تنظیمونه دي دې هم ورته پیسې لګوي هغې ولې پیسې لګوي د دې په شا باندې چې دا کوم زمونږ بل اینڈ ملنډا ګیټس چې کوم فاونډیشن نو هغې ولې دا پوره هلې ځلې کوي مقصد دا دی چې دا بیماري پوره دنیا کې ختمه شوه چې پاتې ده نو دلته پاتې ده اوس دا دلته پورې محدود نه دا بیماری وایرل چونکه ډیزیز دی یعنی مطلب پرېدونکې بیماري ده نو دا بیا صرف دې ځای پورې پاتې نه شي دا به واپس هماغه ملکونو ته لاړ شي امریکا برطانیې او نور ملکونو ځکه چې سفري زموږ تګ راتګ کوي که نه نو په دې وجه ضروري ده چې موږ خپلو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړو او هغې همیشه د معذورتیا نه بچ کړو ځکه چې یو تکړه صحتمند او تندرست انسان د معاشرې دپاره د خپل ځان دپاره او د خپلې کورنۍ دپاره کارآمد وي او که داسې نه نو بیا هغه مونږ د ماشومانو دپاره چې کوم هغه احساس دی چې هغه مور پلار هم خوري معاشره هم خوري نو هغې نه خپل ځان محفوظ کړو راځي چې په شریکه کار وکړو خیبر پښتونخوا زنده باد پاکستان زنده باد